يوصو حوالجات دركم ديو حديث كشف الخفاء إمام عجلوني رحمه الله إمام الطستراني مواهب الدنيا أول جل كده حديث أنا نقل كده إمام الزرقاني شرح مواهب الدنيا أول جل كده حديث أنا نقل كده هم دارنگی ده امام بخاری استاد امام عبدالرزاق بحبل مصنف عبدالرزاق كده حديث أنا نقل كده ده حديث راوي جابر رضي الله تعالى عنه حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راضی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی بی ابي انت و امي یا رسول الله ادا او هر یو قول د ادب او د عزت او د تعظیم نه ډکته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوښتنه کوي سوال دی کوي هغه په داسې آداب باندې کوي چې بی ابي انت و امي یا رسول الله مور او پلار مې د قربان شه الله رسول یو تپوس نه کوه تپوس دا دی چې اخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالى دا هغه څه مبارک رانا معلومات راکو خبر راکا چې کوم الله رب العزت د تمام مخلوقاتو نه وړاندې پیدا کړی دا څه شی تمام کائنات نو د تمام کائناتو د تمام مخلوقاتو نه وړاندې د ټولو نه اول کوم یو څه پیدا دی د دغه څه باره کې ماته معلومات راکړه دا څه شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکړي یا جابر اے جابر صاحب ان الله تعالی قد خلق قد چې په ماضي د اخر څخه تحقیق باندې ورکړي ان الله تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره اے جابر صاحب الله رب العزت په تمام مخلوقاتو کې په تمام کائناتو کې د هر څه نه وړاندې تا د نبی نور زمان نوري د تمام کائناتو نه وړاندې پیدا کړی سبحان الله نو د تمام مخلوقاتو مبدا د تمام مخلوقاتو اصل د تمام کائناتو اصل څوک دی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سبحان الله دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دا د نور عالم د بار اصل له نور عالم فرع ده دا یو دی وګل حدیث ته بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب زمان نور پیدا کړ نو فجعل ذلك النور يدور لقدرته حيث شاء الله زما دا نور بل الله په قدرت باندې په دې ځمکه اسمانونو په دې مخلوقات او کائنات کې وګرځیدا سبحان الله او ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم زما دا نور چې الله رب عزت پیدا کړو په دغه وخت کې نه لوح نه لوح نه قلم نه ملک نه فلک نه جن نه انس هیڅ یو څه په دنیا کې موجود نه زما د ذات ظهور په دنیا کې موجود د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي الله رب العزت زما د نور څلور اجزا ته تقسیم د یو جز نه لوح پیدا کړ د یو جز نه قلم پیدا کړ د جزء ثالث ته عرش پیدا کړ او څلورم جزء بیا څلور اجزا ته تقسیم هغه څلور اجزا نه بیا د عرش حاملین فرشتي تیار کړي د یو جز نه اسمان جوړ په اسمانونه و اسمانونه زما د نور د بل جز نه وزمګي جوړ کړي او زما څلورم د نور څلورم جز خو د دې حدیث اخري خلاصه او نتیجه ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس دا د تمام کائناتو د لپاره مبدا او اصل کچره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبدا نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه پیدا کړي الله رب العزت په خپل خدای باندې قسم خوري اے محبوب علیہ السلام لولاک لما اظهرت ربوبیہ اے محبوب علیہ السلام کما ته نه پیدا کولای نو ما په خپل خدای نو ظاهر کړي سبحان الله چې ما خپل خدای ظاهر کړی دا نو زما د خدای د ظاهرولو د لپاره سبب ستا ذات دی چې ما ستا ذات نه پیدا کولای نو ما به غونډه خپل خدای نه ظاهر کړی حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمایي كنت كنزا مخفيا زي یو پټه خزانه وم څوک فرمایي الله رب العزت حدیث قدسی دی زه یو پټه خزانه وم فاحببت ان اعرف نو ما دا محبوب کړ چې زه دې په خپل کائناتو کې او په خپل مخلوقاتو کې د زه خلکو ته وپېژندلی شم ما دې خلک وپېژني زما مخلوقات دې ما وپېژني زما کائنات دې ما وپېژني ما دا غوره کړه
حالانکه زه پټه خزانه خو چې کله مې دا غوره کړه د دغه تمامو څیزونو دپاره ما یو مبدا غوره کړه یو د هغې دپاره مې یو مطبوع او د هغې دپاره یو اصل څیز مې غوره کړه نو د ټولو نه وړاندې ما څه پیدا کړه فخلقت نور محمد صلی الله علیه وسلم د تمام کائنات نه وړاندې مې خپل د محبوب محمد علیه السلام نور پیدا کړ نو د نبي علیه السلام نور مې پیدا کړ د هغې نه مې ابتدا وکړه او خلک به د نبي زما معرفت کوي دا الله رب العزت خپل وحدانیت د نبی علیہ السلام په ظهور باندې موقوف کو چې ما د نبی علیہ السلام ظهور کو داغه نور می پیدا کو داغه د وجه نه خلق زما ما به وپیژني زما معرفت نبی علیہ السلام ظاهری خبره په ظاهری صورت کې آخري راغله خو نبی علیہ السلام باندې په خبره فرمایي مسند الفردوس کې امام دینمی رحمه الله دا حدیث نقل کړي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث راوی دی حضور مبارک فرمائی كنت اول النبیین فی الخلق زد د خلق په اعتبار سره د خلق په اعتبار سره په ظاهری جسم په اعتبار سره د خلق په اعتبار سره چې ما تاسو په وړاندې عرض کړم چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي یو د خلق دی یو د بشریت جامه ده یو د نورانیت جامه ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د نورانیت په جامه کې زه د تمام مخلوقات نه وړاندې پیغمبر یم او كنت واخرهم فی البعث او زه د بشریت په جامه کې زه د تمام انبیاء کرامو نه وروسته راغلی نو د نبی علیہ السلام نورانیت هم دی او بشریت هم دی د نورانیت په اعتبار سره نبی علیہ السلام د تمام مخلوق نه وړاندې پیدا امام قسطلانی حدیث نقل کړي مواهب الدنیا اول نمبر جلد 74 نمبر صفحه کې حدیث را نقل دا حدیث راوی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام په خپل باندې فرمایي چې الله رب العزت زمان نور پیدا کړي الله رب العزت زمان نور پیدا کړي كنت نورا بین یدی ربی زه د الله رب العزت په حضور کې د نور په شکل کې وم څومره مخکې قبل خلق آدم مخکې د دې نه چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړو څومره مخکې ب14,000 عام د آدم علیه السلام د تخلیق د 14,000 کاله مخکې الله رب العزت زمان نور پیدا کړی سبحان الله الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې فرمایي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين په تحقیق سره راغلی تاسو ته دا الله د طرف نه تاسو ته راغلی نور وكتاب مبين یو نور راغلی یو کتاب روښانه راغلی په دې آیات کریمه کې یو د نور ټکی ذکر دی او یو د کتاب مبین ټکی ذکر دی د دې آیات کریمه کې د نور نه مراد څه شی دی د کتاب مبین نه مراد څه شی دی د قرآن کریم تفسیر بلکې تفاسیر تفسیر خازن تفسیر مدارک تفسیر بیضاوی تفسیر روح البیان تفسیر روح المعانی د دې بل اتفاق د مفسرینو د دې آیات کریمه ترجمه کوي چې د نور نه مراد څه شی دی المراد بالنور محمد صلی الله علیه وسلم آیات کریمه کې د نور نه مراد ذات بابرکات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او دا د عربی د ګرامر دا یو تقاضا هم داسې کوي هغه په دې وجه چې په دې آیات کریمه کې چې موږ سوچ وکړو دې کې راغلی دی قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین نور کتاب مبین نه نور وکتاب مبین نور معطوف علیه دی او کتاب مبین دا معطوف دی د دې دواړو په منځ کې وو حرف عاطف راغلی او دا د قاعده د مفتوحاتو چې الواو للعطف والعطف للمغايره واو د عطف لپاره راځي او عطف د مغایرت لپاره راځي داسې به څوک نه وي چې په دې آیات کریمه کې نور نه مراد هم قرآن دی د کتاب مبین نه مراد هم قرآن دی ځکه بیا دوه متغایر څیزونه به متحد بالذات شي او دوه متغایر څیزونه متحد بالذات کېدل دا د پتو باندې دلالت کوي نو د دې نه دا پته ولګي دا چې دلته عطف راغلی دی هغه د مغایرت تقاضا کوي نو د نور نه مراد د نبی علیه السلام ذات اقدس دی او د کتاب مبین نه مراد قرآن کریم دی سبحان الله